د همت او حوصلې غر ارشد علي په دواړه پښو شل دی، ولې بیا یې هم همت نه دی بایللی. دواړه شلې پښې خپله معذوري نه ده ګڼلي. د علم د رڼا نه یې ځان منور کړی او نن د سرکاري پرایمري سکول هیډ ماسټر دی. زما خو تاسو ته فتح زما ډیسیبلیټي ده فزیکل، نو دا ماته پولیو شو په 1980 خواوشا 1980-89 پای کې ماته پولیو شو او بیا زما پلار ډېر کوششونه وکړلو په هغه وخت کې لاهور، اسلام آباد، پنډۍ، پېښور خپل ډېر محنت یې وکړو، خو هغه دونه وشوم چې لږ کېناستم، لږ مومنټ مې شروع کړو. هغه خپل ډېر محنت کړی په دې کې. ارشد وایي د تعلیم سلسله سر ته رسول دومره اسانه نه وه، خو د مور پلار ارمان او زما کوشش وو نو د ایم ای پورې زده کړې مې وکړې او بي ایډ مې هم ترسره کړو چې د استاذۍ په ټیسټ کې بریالی شم او په میرټ استاذ ولګېدم. نو ما ماسټر بیا اسلامیت کې وکړو، دغه شان بیا ما سی ټي او پی ټي سی او بي ایډ دا وکړو. په دې منځ کې بیا دا پوسټونه راغله په 2006 کې بیا زما اپاینټمنټ وشو د ټیچرۍ. دغه شان بیا ورو پروموشن کېدو نو اوس زه په دې ګورنمنټ پرایمري سکول کوکړی کې چې هغه یو سی اسلامپور کې دی، پای کې زه اوس ایز ا هیډ ماسټر پوسټ باندې یم دلته. ارشد کله هم خپلې شلې پښې معذوري نه ده ګڼلي او د زده کړو هڅې یې جاري ساتلي چې محنت یې رنګ راوړو، سرکاري استاد شو او نن دا دی د سکول هیډ ماسټر دی. عصمت علي اخون، سونو پښتونخوا، کوکړی، سوات.